گواهان پیش کې دوا د نارینه‌ونه فإن لم يكونا رجلين که دو سړي نو په گواهانو کې نو فرجل و امراتان بیا یو سړی او دوه ښځې ځکه دو زنانه په گواهی کې د یو سړي برابر دي څنګه دا الله وی قبل کتاب دی زته وی دا اوټ شهادت ته او گواہی دا صحیح دا منم گواہی دا نو الله وی چې دا یو نارینه اوټ چې کم ځای کې د زنانه او د نارینه اوټ برابر دی قرآن خلاف شو کنه شو دې له به څنګه اسلام وی خبره مو خیال ترانه دا وړه خبره نه ده ګوره لکه د یو زنانه شهادت چې داته د نارینه د شهادت سره برابر دی دا ټیک ده په یورپ کې او په برطانیه کې دغه نظام دی زمونږ د ملک کې هغه سیستم دی صحیح ده بس کېږي د یو لبه ده که ته دې ته بیا اسلام چې زه په دې خلاف شریعت طریقې سره اسلام نافذ کوم دا به ډېره سینه زوري غوندې کې به نه قرآن آیت ته وګورئ نو قرآن کې وایي چې یو سړی د رای چې دا شهادت د سو برابر د دوه ښځو د دوه زنانو ایتا دا برابر کړ داس کې الله فرمای هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالم او بعلم نه دی برابر نو چې کوم ځای کې تا د یو عالم د شیخ الحدیث د شیخ التفسیر د هغه او د یو لیونی دا چې درې مخلوق دی کنه چې نه هی او نشي د دیوم د نور نارینه سره په سپونو کې هم یو ځای نو درې چې دغلته د نه هی او نشي د دریم قسمه مخلوق د اغي شهادت او د یو شیخ التفسیر او شیخ الحدیث شهادت تا برابر ک پوه نشوي مړ یو لوی عالم او یو اجرا کوتک دی برابر ک ظلم دی کنه دلته یو دی کنه دی بل گواہی دار چانه چلیږي ها قرآن کې بعض خلق ذکر کوي لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا د بعض خلکو گواہی با د قیامت درجه پورې نه ایکسپټ کیږي دلته پکې دا چې ګوري الک اورګه چې ته چې مردود شهادت خو نه ته خو ریجیکټډ نه دلته پکې دا نه بهر حال مونږ چې کوم خبره کوو د دلال معنا دلته وسو ګوره واستشهدوا شهیدین من رجالکم دو گواهان پیش کې د نارینه او تاسو نام که دو نارینه نی نو بیا یو سړی او سو قرآن درس تمزه قرآن کې دا الونه مخه ته راځي الونه امونږ په خبره اخی نشو دې تر سړی کو پر تر رسی کوي ښا چې دا یو کشتی واسه ولر چې دی وضاحت پکې ونه کې ممن ترضون من